لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري. الحديث. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم تاسو ته ما د یو اوږد روایت یو حصہ تلاوت کړه. اول به د حدیث آسان او لفظي ترجمه درته وکم، بیا د حدیث متعلق 50 خبرې دي. هغه کې چې څومره وشو یا به درته نن وکم، باقی به انشاءالله بیا بل جمعه کې کوم. سپیکرونه دی باندې لږ تیز اول د حدیث آسان او لفظی ترجمه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی او خادم هم دی. لس کاله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خدمت کړي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی د رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یو قدیم الاسلام صحابی دے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. اغا فرمائی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د کوټې چې کم بامو دا سورې کړې شو. دغه وخت کې زه مکه مکرمه کې وم چې د کوټې بام سورې شو. جبریل علیہ السلام
دغه سوري کې ایننه کوټې ته راغی نو زما سینه مبارکه خلاصه کړه بیا د زمزم اوبه ورسره وې په هغې باندې زما سینه ووینځله بیا د سرو زرو یو لګن ورسره او هغه لګن د حکمت او د ایمان نه ډکو دی زما په دې سینه کې راتش کو بے زما سینه سره یو ځای کړه او ویې ګنډله بے د لاس نه ونیولم نو زه اول اسمان ته وخېجولم کله چې اسمان دنیوي ته راغلو جبریل علیہ السلام د اسمان چوکیدار ته ووی دروازه خلاصه کا چوکیدار غاږ وکړ وای دا څوک دی چې دروازه ټکوي جبریل علیہ السلام وفرمایل زه جبریل یم هغه چوکیدار وی بل څوک هم در سره دی که یوازې جبریل علیہ السلام ورته وفرمایل یوازې نه ملګری را سره دی څوک دی ملګری وی محمد صلی الله علیه وسلم نه چوکیدار راتوی چې نن شپه ته لاړې مکې مکرمې ته نو الله تعالی د پسې لېږلی وي ما ورته وی وم د پسې لېږلی وم بس جبریل علیہ چوکیدار دروازه خلاصه کړه منګ اسمان دنیوي ته وروختو اول اسمان ته ګورم دی اسمان کې یو سړی ناست دی خی طرف ته هم سم مخلوقات دی واړه واړه او چپ طرف تم تور خلق کاری واړه واړه داسې ډېرې لګېدلې لکه دا تور واړه میږي چې دي داسې طریقه باندې خو دې سړي کې دا کار دی چې ښي طرف ته وګوري نو خاندي او چپ طرف ته چې وګوري نو وژاړي زه چې ولیدم راتوی په خیر راغله او خپل ځای ته راغله اے صالح پیغمبره او زما صالح بچیا حیران شوم چې دا خو ما لیدلم نو دیوی زما زوی بچے میں او نبی صالح دا خبر خواغه سوکی چې سوکی پیژنی نو جبریل علیہ السلام نه می پختنه وکړه دا سوک دے راتوی فرمایل قربان دا آدم علیہ السلام دے کنه او دا خی طرف ته چې ګوري نو دا او دی چپ طرف ته د بچیانو روحونه دي کنه نو خی طرف کې چې کم روحونه دي دا د جنتیانو دي نو دې چې دی خی طرف ته وګوري نو په خندا شي خوشاله شي پلار خو په بچیو خوشاله کیږي چې کله بچی نه کانی او چپ طرف ته چې وګوري نو دا خو جهنميان دي نو دی خو پلار دی او پلار چې زامن بدی نو په خفکیږي نو دی وژاړي بیا دویم اسمان ته لاړو دویم اسمان کې بیا چوکیدار ته جبریل علیہ السلام فرمایل
دروازه خلاص کا. بیا چوکیدار ورتوی څوک وي ز جبرئیل یم و یوازي کملګری در سره رشتہ. جبرئیل علیہ السلام ورتوی نه ملګری را سره رشتہ محمد صلی الله علیه وسلم. ویدانن شپه چې تلاړې نو دته الله لېږلی وي و یوم دته لېږلو. د دویم اسمان دروازه خلاصه شو. بیا د دین باقی تفصیل په دې حدیث کې نشتا. خو انس رضی الله تعالی عنہ قصه کوي د ابوذر صاحب نه وای ما ته ابوذر وی چې پاسمانونو کې رسول الله مبارک د آدم علیہ السلام سره ملاقات وکړ، ادریس علیہ السلام سره، موسی علیہ السلام سره، عیسی علیہ السلام سره، ابراہیم علیہ السلام سره، او د دې پورا منازل چې دي ابوذر سے فرمائی دا ثابت نه دي. دومره خبره پکې ده چې آدم علیہ السلام په اول اسمان کې و، ابراہیم علیہ السلام په شپږم اسمان کې و. انس سے فرمائی ابوذر سے فرمائی کله چې جبرئیل علیہ السلام او رسول الله مبارک په ادریس علیہ السلام تیرېدو، ادریس علیہ السلام رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تستړي مشي وکړه، په خیر راغلی اے صالح نبی او زما ورور نیک صالح ورور می. ما جبرئیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه دا څوک دی چې ما ته ورورم وای. جبرئیل علیہ السلام راته وفرمایل چې دا ادریس علیہ السلام دی. بیا موسی علیہ السلام سره تیریدو، اغم راته ستړي مشي وکړه، ورور راته وی. ما جبرئیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ وی دا موسی علیہ السلام دی. بیا عیسی علیہ السلام سره تیریدو، هغه سره هم خبرې وشوې، ستړي مشي راته وکړه. جبرئیل علیہ السلام نه مې پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ وی قربان دا عیسی علیہ السلام دی. بیا ابراہیم علیہ السلام ته ورغلو، هغه هم راته ستړي مشي وکړه او راته صالح بچی وی. ما جبرئیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ راته وی دا ابراہیم علیہ السلام نه. ورپسې روایت کې راځي چې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو حیی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما وی چې رسول الله مبارک فرمایل بیا د دې اوم اسمان نه پورته لاړو، دومره نږدې شو چې ما په اللوح المحفوظ کې چې ملائکو کم لیکل کول د دې قلمونو کشار مې واورید. بیا الله تعالی را باندې 50 منځونه فرض کړه. بیا راغلم موسی علیہ السلام باندې تیریدم، رانه پوښتنه وکړه چې الله تعالی در باندې څو منځونه فرض کړه؟ ما ورته وی 50. ورته وی بیا لاړ شه، ستا امت د دې طاقت نه لري. زه بیا د خدای پاک دربار ته لاړم، صحیح سے راته کم کړه. بیا موسی علیہ السلام ته راغلم، ویسو شو؟ ما وی لږ خو راته کم کړه. ویل نه بیا لاړ شه. تلم او راتلم تر دې پورې چې منځونه 15 شو. بیا راته موسی علیہ السلام فرمایل ستا امت د 15 منځونو طاقت هم نه لري. ما ورته وی نور ما ته حیا راځي. الله تعالی راته فرمایل زما پیغمبره منځونه خو 50 شو په اعتبار د شمار سره، خو په اعتبار د ثواب سره به او مقص 50. بیا لاړو منګ سدرۃ المنتہا تا، ناشنا ونوا داسې رنگونه او خایس پکیو چې زی بیانول نشم. رسول الله مبارک فرمای جنت ته بیا داخل شم او پاغه کې د ملغلرو رسای وی او دا خور چوا دا د مشکوا. دیزه پورې د حدیث لفظی ترجمه ده.
د حدیث متعلق با 50 خبر زده کوي چونکه حدیث د منځ متعلق او منځ په اسلام کې د ټولو نه افضل ترین عبادت ته دی باندې پویدل دام ډیر ګران کار دی چې په منځ باندې سړی پوه شي دا ډیره ګرانه خبرې دي زمونږ استاسو د مسلک امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمائے چې اوس پورې ما لا منځ دنک دا دومره ګران کار دی منځ کې دومره مسالې نو تاسو چې وختي راځئ د 1 بجې نو انشاءالله د منځ د تاریخ نه او د دې د حکمت او د کمال نه به خبر شئ 50 خبرې به زده کوئ اوله خبره دا ده چې د دې حدیث راوي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ده دا درته ځکه وایم موږ او تاسو مسلمانان یو چې صحابه کرام مو پیژنو چې دا څوک دي نو اسلام براته محبوب شي چې څومره په سختۍ هغوی په اسلام باندې عمل کړی او ساتلی دی او موږ او تاسو ته یې رارسولی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا خو یې کنیه ده د ده نوم دی جندب د پلار نوم یې جناده یا جناده دی دی په مسلمانانو کې 4م مسلمان دی او سو کوئی 5م مسلمان دی د اسلام نه مخکې د الله تعالی عبادت کاو 3 کاله د خدای پاک عبادت کړي کله چې دته خبر را ورسېده چې مکه مکرمه کې محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبري اعلان کړي نورور ته وی چورور یو کار وکا لاړ شه مکه مکرمه ته او د دې پیغمبر معلومات وکا که حق نبی چې ورشو مسلمانان شو ورور راغې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړه بیا لاړ خپل کلی ته ابو ذر صاحب ترې نه پوښتنه وکړه وی څنګه چلو وی داسې بهترین نبی و د دې مخ نه د صداقت او د رښتینوالي رڼا ختله او خلکو ته د خو اخلاق حکم کاو او د موس حکم ورته کاو ورته وی مزه ونکړ چې خپل الله نشم نو نکیږي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ځان سره ستو خرا روانه کړه او مکه مکرمه حرم شریف تراغه الله تعالی دې مونږ او تاسو بیا بیا ورته بوزي حرم شریف کې یو ستنه تسم لاس رسول الله مبارک خو نه پیژني او نه لیدل ده دا داسې وخت دی چې نبی علیہ السلام حرم شریف ته نشي راتلی مشرکان ورته ضرر رسوي د یو صحابي په کور کې پټ دی او مشرکانو د مکې مکرمې ته نه دی معلوم نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لید ابو ذر صاحب وی چې دا خو مسافر دی ما خام ورته وی مسافر وی مسافر ما ویل راځه چې کور ته دې بوسه کور ته بوت شپه تېره شوه ابو ذر صاحب د حضرت علی صاحب نه پوښتنه نه کوي او حضرت علی صاحب د ابو ذر صاحب نه پوښتنه نه کوي سار بیا راغله حرم ته سبا شپه بیا بوت 3 شپې ورسره تېرې کړې مسله دا ده چې مېلمنه به ته 3 شپو پورې پوښتنه نه کوي چې چا سره دې کار دی 3 شپې دا د مېلمه حق دی 3 شپې بعد ورته وایي مېلمه چا سره دې کار دی څنګه راغلی وې هغه ورته وی کار مې دی خو اول به را سره یو وعده کوي چې
چې دا کم شخصیت زه غواړم دا به راته ښیې. وی صحیح ده. وی زما کار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی، دا به راته وښیې. هغه ورته وی درته ښیم، خو دا چې ګیر چاپېره درته ښکاري دا ټول د هغه دشمنان دي او د هغه ځای د دوی نه پټ دی. کله چې ماښام ځو نو ته به مخکې او زه به درپسې. کم ځای کې چې د تاوېدلو ځای راځي هلته به زه یو شګه ولم. نو که کله را باندې دا قریش پوهېده ته به ځې ما ته درېږه ما او ما سره به دا مشکي نو زه به اوبه شیندم. دوی به دا ګمان کوي چې دا اوبه شیندي. په دې طریقه باندې به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ځو. په همدې طریقه باندې نبی علیه صلات وسلام ته ورغی. رسول الله مبارک یې ولیده، په اسلام مشرف شو. ورته وی ابوذر یو کار به وکړې، دلته مه اوسېږه، دلته د مشرکانو چرچه ده او ایله موږ 3 نفره یو او ته پکې څلورمې، نو ښکارې ته لاړ شه خپل وطن ته، اول ته خلکو ته د اسلام او د دین دعوت ورکوه. کله چې الله تعالی پر آخر راوسته ته به هم خبر شي بیا به راځي. ابوذر صاحب ورته ووی قربان یو ځل خو د اهل مکه ته اعلان کوم، دا کلمه به یو ځل په ښکاره وایم. ورته وی وحي دي، وی پروا نشته. د اسلام او د دین خو زبردسته مزه ده که نه. حرم شریف ته راغی او په زور یې ووی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. به د اهل مکه ته راتاو شو. څوک یې په څپېړو وایي او څوک یې په لغتو وایي، څوک یې په تیږو وهي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه را منډه کړه، هغه پې داسې سم لاس ورته وی و قریشو څومره قمقل یی، دا خبر یی دا د بني غفار د قبیلې نه دی. تاسو چې شام ته ځئ نو لار خو مو په دې قبیله ده، په غفار قبیلې باندې، نو بیا خو مو دوی نه پرېږدي. بس هغوی ترې ناخوا شو. سبا بیا راغی، بیا اعلان وکړو، بیا پې دوی راتاو شو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ بیا پې راسملاست. ورته وی دا څه کوئ؟ دا خو د بني غفار د قبیلې نه دی، لار مو ده ورباندې. بیا یې پرېښو نو بیا د یې کلي ته لاړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته تشریف ویوړه، بیا غزوه بدر وشوه، دی بیا کلي کې و. غزوه احد وشو، غزوه خندق نه بعد بیا دا راغی. خو تر مرګه پورې د رسول الله مبارک نه دی جدا شوی. رسول الله مبارک صحابو ته وفرمایل، صحابو ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دته الله تعالی د عیسی علیہ السلام زهد ورکړی. غزوه تبوک کې د اوښه ډېره کمزورې وه او وروسته را روانو. نبی علیہ السلام وفرمیل ابوذر نه ښکاري. ورته وی قربان ابوذر د جنګونو نه دی، جنګونو ته نه ځي؟ ویل نه، ابوذر رجل صالح. صحابو د ابوذر متعلق ما ته څه مه وایې، دا ډېر نیک سړی دی. چې وی کته لورې ځای کې یو تور رنګ ښکاري او را روان، وګورئ دا څوک دی چې ګوري ابوذر صاحب را روان دی. رسول الله مبارک فرمایل رحم الله ابا ذر یمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. الله دې په ابوذر رحم وکړي، ځان له را روان دی، دی به مړ کېږي ځان له، او قیامت په ورځ به ځان له د قیامت په ورځ را رواني. بیا داسې قصه وشوه
چې کله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور راغی دی بیا لاړه شام ته هجرت یې وکړه د مدینې منورې نه شام کې اوسېده بیا چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفه شو نو د شام گورنر حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بیا د دې دواړو په منځ کې سټک پوکه راغله دی بیا خپه شه د معاویه صاحب نه او راغی مدینې منورې ته عثمان صاحب ورته ولې وایي معاویه صاحب سره مې وخت نه تېرېږي هغه تیز دی او دی ډېر صوفي سړی و ورته وی ډېره ښه ده بس مزه ربضه یو مقام ورته وی بیا ربضه کې دی اوسېدو ځان ته یو جونګړه جوړه کړې وه کله چې وفات کېده نو بیبي ژړل ورته وی ولې ژاړئ وی ژړا په دې راځي چې په دې ډاګه کې ما او تا او دغه دوه ماشومان را سره دي نو ته چې مړ شي نو تا ته به کفن څوک درکوي تا ته به غسل څوک درکوي تا ته به قبر څوک کني دا خو زما کار نه دی نه د کفن ټوټه شته او نه را سره وشته چې زه تا دفن کم ورته وی بیبي مه خفه کېږه یو کرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغی او موږ یو څو ملګري ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او جماعت د صحابه تاسو کې به یو سړی په یو شاړه کې مړ کېږي یو سړی در کې داسې دی چې دا به شاړه کې مړ کېږي هېڅوک به نه وي چې دته کفن ورکړي او دی دفن کې خو بیا به یو عصابه یو جماعت د صحابه نه راشي او د دې سړي کفن بم برابر کی او دفن به کی او جنازه به پیو کی خزي هغه وخت کې چې موږ څومره ملګري وو هغه ټول وفات شوي دي یوم په ډاګه کې نه دی مړ زه صرف یوازې پاتې یم معلومیږي دا چې هغه زه یم او دا د ډاګه کې مړ کېږم نو فکر مه کوه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبرې دروغ نه دي ما په ټوله زندګۍ کې دروغ نه دی ویلي او نه رسول الله مبارک په ټوله زندګۍ کې ما ته دروغ ویلي دی او د نبی علیہ السلام خبره دروغجنه نه ده الله تعالی به یو خلق پیدا کړي ښځې ورته وی کوم دي خلق خو حاجان حج ته لاړو دا د حج لاره ده حاجان هم ټول ختم شوي دي وای فکر مه کوه رسول الله مبارک دروغ نه دی ویلی دی کې چې ګوري یو اوښ راښکاره شو او سړی ورسره ورته وی بیبي دا دی اوس به خلک راورسېږي د ځن کدن حالت و څوک کوئی وفات شو څوک کوئی لا ژوندی و دې سړي ته ووی څوک یې ورته وی د رسول الله مبارک صحابي او حج ته لاړم ټول حاجیان خو لاړ دي خو موږ یو څو ملګري پاتې یو ورته وی داسې سړی به ما ته کفن راکوي په داسې کالیو کې چې حکومتي کار یې نه وي کړی او چا امانتګر نه وي جوړ کړی معنا دا ده چې د ده په پیسو کې د حرامو شبهه نه وي دې کې جماعت د صحابه راورسېده 10 صحابه کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم پکیوں ورتوی دا سوک پروت دیں وی دا بوزر دیں وی اللہ دے زمانگ مور و پلار ددن قربان کی دا خود رسول اللہ مبارک صحابی دے او وی فرمائل یقینا نبی علیہ السلام دا تبوک پا غزا کے ویلیو رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث یوم القیامت وحدہ دا خو یقینا دا دے ځان لمړ دے صادر تلری کو مچے کو او بے غتوی چے وی ما ته ویلی دي چې تب ما ته کفن راکې یو دا ټول چې څومره صحابه کرامو دی حکومت کې کار کړه ایو نو کړه دا هغه خپل کالی ورکړو ابو ذر صاحب ته کفن کو
او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په جنازه وکړه اول ته دفن ک کله چې تتلو بیبي ورته نه زئی بنا ما خیرات کړی دی او ابو ذر صاحب وصیت کړی دی چې دا چا زما جنازه وکړو ما ته کفن راکو زی دفن کړم دوی باندې به خیرات خورئ نو یو پسه مې حلال کړی دی نو پسې حلال که او بیا دې ټولو صحابه کرامو هغه چې دی وخوړه دا سنه وه د عثمان صاحب دورو 22 کال د هجرت دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا مې درته مختصره خبره د ابوذر رضی الله تعالی عنہ وکړه او یو مسله درته پکې یاد شوه چې په اوله ورځ باندې څوک مړي پسې خیرات کوي نو دا روا دي دې باندې به انشاءالله درته بیا زه حدیث وایم او په دې به درته بحث کوم زمونږ استاسو اکثر ملګري وایي چې مړ شي بیا به د مړي کور کې خوراک نه کوي نو موږ وایو د مړي کور کې خوراک 2 قسمه دی یو د میلمستیا دی او یو د صدقې دی میلمستیا خوراک یقینا بند دی میلمستیا خوراک د تکلف والا خوراک هغې سره یې خواري کړي بازار نه چرګان راوړي کړیان راوړي هغه غوښې سرې کوي هغې سره پیپسي وي هغې سره میوه وي هغې سره پریني وي او په هغې کې خاصو خلکو ته دعوتي هر سړی پکې نه راځي او د خیرات خوراک داسې چې دې ته هر څوک راځي غریب او مالداره سپینګیری او ځوان عالم او امی دا ټول پکې برابري که مسافر وي او که کوربی نو خیرات د مړي په کور کې بند نه دی ګوره ابوذر صاحب وصیت کړو او بیبي مبارک خیرات وکړه او دې 10 صحابه کرامو وخوړ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپلم خوړلی چې بند دی هغه د میلمستیا خوراک دی رسول الله مبارک وایي د پلار مړ دی د ورور مړ دی د بچی مړ دی او ته ورته وایې شارینهونه کړی راوړه دا خو صحیح نه ده دا د میلمستیا خوراک بند دی اما چې کم خوراک د صدقې دی د خیرات دی نو د صحابه کرامو عادت مبارک داو چې پلار رور به مړ شو هغې پسې به خیرات کوم او د خیرات طریقې 50 وې ګوره دا هم درته وایم انشاءالله 50 طریقې وې چې زمونږ دې مړي ته دا صدقه او خیرات ورسېږي دا مې درته اوله خبره وکړه وخت خو چونکې کم دی دویمه یو لنډه خبره به درته وکړم مونځ ته په عربۍ کې صلات وایي صلات څه معنا ده صلات صاد لام واو دی اصل کې دا تام پکې زائده د الف هم دی دا الف بدل د واو نه راغلی صاد لام واو دی دریو حروفو کې یو عجب کمال دی اگر که دا طالبانو خبرې دي خو چې ذهن کې موکینی دی کې کمال دا دی چې دا که مخکې کې او که وروستو کې د دې په معنا کې به اجتماع وي جمعوالی صاد لام واو صلا یسلو مصلی مصلی عربو کې به دا منډې وې د دې سنو نو هلته به یې نښه ایښې وه کم اسبه چې نښې ته ورسېد هغې ته مجلي وې کم اسبه چې ورپسې و د هغه شونډې به د مخکیني اس په لکۍ لګېدې هغې ته مصلی وې نو معنا د دې یو ځایوالی پکې دی موږ او تاسو چې کور کې خزلې راجمع کوو نو په جارو یې راجمع کوو دې جارو ته عربۍ کې مسوله وایي صاد لام واو جارو کم دا کار دی چې خزل را جمع کوي داسې واصله هغې ښځو ته مخکې به د دې ښځو دا ویښته چې کم بیا به د چا ویښته ډېر نو هغه ویښته به یې راغسته او دې پسې به یې نښلول چې دا ویښته د سر یې ډېر شي اوس خو بازاري ښځې چې دي خو یې کمی نورم
ځان د سړیو سره مشابه کوي خو مخکې د ښځو حسن داو چې څومره به دا ویښته اوږدو دومره دا د حسن د ښځو حسن زیاتېده دی وجه نه رسول الله مبارک فرمایي ملائک دی الله تعالی تسبیح وایي سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب پاکی دا غزات نرا سړی په ګیرو ښایسته کړی دی او ښځې په کوسیو نو دا کوسۍ اوږدوالي دپاره به نور ویښته لګول نو دا کار به چې کمې ښځې کو هغې ته یې واصله وې کمې ښځې ته به چې کو هغې ته یې مستوصله وې دا زموږ په شریعت کې بند دي نو رسول الله مبارک وفرمیل لعن الله الواصلة والمستوصله په دې دواړو ښځو د الله لعنت نو هلته معنا د اجتماع ده پکې سول چې دا و منځته کې حملې ته وایي سوال سبع درنده حمله وکړه درنده چې حمله کوي خپل ټول طاقت را یوځای کړي او بیا په شي حمله کوي نو معنا د اجتماع پکې ده واو چې سر ته بوځي وصال وصل یوځای والی ته وایي مست عربی کې صلات ولې وایي ولې دا خلق د الله تعالی نه ډېر لري دي څنګه لري دي الله خالق دی او موږ مخلوقات د خالق او د مخلوق په منځ کې خو ډېره فاصله او الله داسې مهربانه دی موږ ته وایي رانږدې شئ مونځ کې دا کمال دی کم خلق چې د الله نه لري الله ته نږدې کوي نو د صلات معنا د نږدېکت د بندګانو خپل رب سره د صلات معنا ده نزدېکت د بندگانو خپل رب سره کم خلق چې لري دی او دی منځونه کوي دی به الله سره نږدې کی الله خفه کیږي نه منځګزار الله نه خفه کوي الله محتاج نه دی منځګزار نه محتاج کیږي الله تعالی چې دی غنی دی منځګزار همیشه به غنی وي الله خپل صفات مسکون کی تور کوي څوک چې د چا سره محبت کوي څوک چې د چا سره نږدې کیږي هغه محبوب او معشوق خپل رنگ خپل عاشق تور کوي موږ تاسو پښتو کې وایو خټکی د خټکی نه رنگ علي نو ته چې مسکه الله سره نږدې شو الله به درته خپل صفات درکړي ټول مشکل به دې ور سره حل کیږي نورې معنیګانې به انشاءالله درته بیا بله جمعه کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین سنت کوئ